بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، د حضرت عمر رضی الله عنه واقعات به تاسو ډېر زیات اورېدلي. نن زه تاسو سره د حضرت عمر رضی الله عنه یو ناشنا واقعه هغه ذکر کوم. د حضرت عثمان رضی الله عنه غلام وایي چې یاره زه د حضرت عثمان رضی الله عنه سره وم، موږ یو ځای کې سوري ته ولاړو. په دې کې عثمان رضی الله عنه وکتل چې یو کس را روان دی او دوه اوښانې ځان سره را روان کړي دي، خو ګرمي ده، دومره سخته ګرمي ده چې څوک نور ته د ودرېدو نه دي. عثمان رضی الله عنه ماته وایي چې په دې کس څه چل شوی دی چې په دې سره غرمه کې دا دوه اوښان را روان کړي دي. لږ صبر به یې کړی وی، لږ په قلاره چې جانور لږ ښکته شوی وی، دا ګرمي لږه کمه شوې، بیا به اوښان بوتلي وی، کم طرف ته چې تلو هغه طرف ته به اوښان بوتلي وی. په دې کې مونږ کتل چې هغه کس رانږدې شو، مونږ ته راورسېدو. نو هر کله چې هغه مونږ وکتو نو ما عثمان رضی الله عنه ته وویل چې یار جي دا خو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه دی. هغه چې کله مونږ ته رانږدې شو عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې امیر المؤمنین په دې وخت په تا باندې څه چل شوی و چې ته اوس په دې ټایم کې را روان یې، لږ ارام به دې کړی وی، لکه په قلاره به دې دا اوښان بوتلي وي. نو عمر رضی الله عنه ماته وویل چې دا دواړه د صدقې اوښان دي، د صدقې د نورو اوښانو چې کم قطار دی هغه تلی دی مخکې، هغه تلی دی مخکې، د دوه اوښان ته شاته پاتې شوي. نو ما وی چې دا دوه اوښان زه ورسوم د صدقې هغه اوښانو سره یې یو ځای کړم چې ټول قطار یو ځای روان وي. هسې نه الله دې نه کړي، هسې نه دا دوه اوښان شاته پاتې شي او دا ضایع نه شي. که چېرې دا ضایع شو زما نه به د قیامت په ورځ الله تپوس کوي. عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې یاره جي راځئ دې سوري ته لږ کښېنئ، لږ ارام وکړئ، لږ اوبه وڅښئ، لږ ځان یخ کړئ، بدن یخ کړئ، نو بیا به ځئ خیر دی. حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې نه، دا سوری او د دې دا یخوالی دا د ستا مبارک شي. او وایي خپل اوښان چې کوم وو هغه یې روان کړه او بس روان شو خپل طرف ته. عثمان رضی الله عنه وایي چې ما هغه کسانو ته هلته ووي که چېرې تاسو څوک جنتي کس او دیانتداره کس او صابره کس لیدل غواړئ نو هغه دا دی حضرت عمر رضی الله عنه.